بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे मोहतरम निहायत काबिल इज़्ज़त एहतराम रईसुल जामिया हज़रत मौलाना रफ़ीउल्लाह सिद्दीकी साहब और बाहर से हमारे आए हुए मेहमान जो इस वक्त मुंसिफीन के मनसब पे तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे नन्हे मुन्ने नौजवान बच्चे तालिब इल्म कारी हज़रात उलमा मैं दिल से तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आज जिन जज्बात का मुजाहरा जिन नौजवान साथियों की पुरलुत्फ और पुरमगज़ बयानात सुने हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज का बच्चा कल का मुजाहिद, आज का बच्चा कल का खतीब और आज का बच्चा कल का शेख और कौम का दाई और रहबर बनेंगे और अल्लाह ताला करे कि सब हज़रात को इसी तरह बनाए। फुल पुख्ताने हैं क्या ना? सला प्रदे जबू मुख्तूबू अल्लाह अकबर। कुरान करीम आयत मालूम से ने सूरत तौबा यवलसम सिपारा अल्लाह पाक फरमाई फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। दा सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़िंदगी द द्वेम हिस्से सर मुताल्लिक़ दे चाहे द मदीने जुन हुई और दी सूरत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़िंदगी द्वेम हिस्सा चाहे जिहाद हो गज़वात हो कुर्बानियां द दीन हुई द दीन दिफा द दुश्मन शड़लू दुश्मन वजलू विनी तुयोलू कुर्बानी और गोलू दी सूरत के दागे तज़किरा ऐलाना दिक्कत खुदा कम आयात ने दे ताल्लुक दा जिहाद सरना है दे ताल्लुक दा इल्म दीन सर है दा हिदायत दी आलिम और तालिब इल्म
او الله یو ثابته کې خد الله فرمایي فلولا نفر من كل فرقه هر کور هر جماعت هر ډلې یو کس داسې پیدا شي چې له تفقهوا فی الدین چې هغه مخکې دین زده کړي ځان پوه کړي دویمه ذمہداري دا ده ولینذروا قومهم چې خپل قوم ویری خپل د قوم اصلاح وکړي مفسرین علما فرمایي چې دا آیات د جهاد موقع کې راوړ دي دې طرف ته اشاره ده چې څنګه جهاد ضروری دی د دین اسلام د حفاظت لپاره نو دغه شانې علم دین زده کول هم ضروری دي چې هغه د دینی مسائل دینی احکام عبادات دنیوي معاملات معاشرات اقتصادیات چې د دې علم ورته وایي او دو ذمہداري الله په دې عالم په دې طالب علم کې اوله ذمہداري د تعلیم ده زکای وای دا ليتفقهوا في الدين دویمه ذمہداري ولینذروا قومهم خپل قوم ته باغ رسای د قوم اصلاح وکړي نن دا ماشومان ماشاءالله دا خوبصورت تقریرونه په انداز بیانونه دا د دې خبره دعوت دی چې تبا دا دعوت خپل پلار ته رسای خپل مور ته ورسای خپل رور خور ته ورسای خپل خاندان او خپل قوم ته ورسای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته یاد وساتئ چې تاسو کې هر یو کس ذمہ دار دی نگران دی مشر دی هغه د خپل قوم محافظ دی داغي چوکیدار دی زدکی وای راغ وكلكم مسؤول عن رعيته د هر چا نه بداغه د حق داغه د رعایت تپوس کیږي پلار دا راعی له خپل اولاد خزا راعی د خاون په مال او د خاون په عزت والعبد راع عبد او نوکر تابعدار دے راعی دے نگران دے دا مالک دا آقا پا مال داغا پا عزت داغا پا خیال ساتھی فَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ یادو ساتھائیں چی دنیا کی دا ہر منصب دا پارا کم خلق اللہ پیدا کری دی کله چې هغه منصب والے زینو داغو نرستو نور راځي دنیا پرس خلق دنیادار خلق د مادیاتو تابع خلق چې پلار لاړ شي نو زوی راځي نو داغه زوی راځي داغه زوی راځي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې کله د دنیا نه تلل شروع شو نو الله پاک علمی میراث هغه علماء کرامو ته ورکړ رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما علماء دا د انبیاء وارثان دي وارث چاته وي چې داغو ترکا وارث ته منتقل کیږي او داغه منصب باندې داغه په سیټ او داغه په ځای باندې ودرېږي دې ته وارث وي نو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وارثان علما دي ان الانبیاء ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما انبیاء علیهم السلام په دنیا کې روپۍ او اشرفۍ میراث نه پرېښی چې دنیا کې به روپۍ تقسیمېدلې دا د پیغمبر میراث دی یا به اشرفۍ تقسیمېږي دا د پیغمبر میراث دی ولکن ورثوا العلم د انبیاء میراث دا علم دی علم دین دی لالی قاری مرقات کے واقعہ نقل گئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحبت کی صرف 3 کالا وقت لی او پتاق دوران کی 5475 روایات
الله صلی الله علیه وسلم نے نقل کړی دي. ټولو نه زیات روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. یو ځل بازار کې आवाज وکړ ویا اهل السوق انتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. بازار والو تاسو بازار کې ناسه جمعات کې د پیغمبر میراث تقسیمېږي صلی الله علیه وسلم چې د نبی علیہ السلام نوم راځي نو صلی الله علیه وسلم ورسره وای. خلکو منډه کړې لاړ جمعات ته چې زه دکان کې بیا سودا خرڅ شي یا خرڅ نشي هلته بس ملاو شي. جمعات ته ورسېدل ګوري جمعات کې نو غنم شته او نه جوار شته او نه روپۍ شته او نه اشرافای شته. واپس راغلل ورته ابو هريره ته څومره غټ سړی تا موږ سره مزاق وکړل ستا شان سره داسې خبرې مناسب نه. حضرت ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې د صحابي رسول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاګردان او صحابه چرته دروغ نه وایي. مزاق خبره گپ شپ خبره چاته تکلیف رسول چاته اذیت رسول دا شان نبوت نو دا شان صحابیت هم نشي کېدلی. بے فما رأيتم في المسجد تاسو ولې پریشان وئ جمعات کې تاسو سو قتلل. صحابه ورته وایي مرګري ورته وایي چې راینا فی المسجد یصلون جمعات کې موږ یو قتلل چې یو جمعات خلق ولاړ دي په منځونو باندې. حضرت ابو هريره فرمایي ذاک میراث رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه موږ خو د پیغمبر میراث وکړ. د نبی علیہ السلام اخیری وصیت د مانځه باره کې اخیری وصیتونه یې ذکر دي یو پکې د مانځه ذکر دی موږ باندې ځای کوي. ذاک میراث رسول الله نبی علیہ السلام مانځه ته پاسې دا صحابي ولا اوپر راوړل لوټه تیار کړل زر زر اوپر ورکړي رحمت نبوي جوش کړي وی غوړه صل صحاجت دین هو غوړه کړه. صحابی ورته وی چې اسالوک مرافقتک فی الجنه بس نور څه مې نه دي پکار صرف دا غواړم چې جنت کې کم ځای ستا بنګلې هلته دې ورسره زما پوری مرافقتک فی الجنه تا سره په جنت کې ملګرتیا غواړم دنیا کې در سره یو چې جنت کې هم در سره یم. نبی علیہ السلام فرمایي او غیر ذاک بل څه خبره نشته دین علاوه سوال کوي ہوگا زه دعا وغواړم. صحابي ورته وی چې لا الا ذاک بل سوال نشته دغه می سوال دی. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سب کو جواب ورکړي. نبی علیہ السلام وی چې ما دل داسې شیخ وخته چې هغه به مهنت تا دلته میلاوي ده ته چې د کوم شي سوال کوي داغه لپاره وته مهنت کوي څنګه والله الا ذاک بل هیڅ نه غواړم تا نه مرګرتیا ستا غواړم جنت کې. نبی علیہ السلام وایي چې دغه غواړې نو فاعلني علی کثرت السجود زیادی سجدې کوه نو الله په جنت کې ما سره یوځای کوي. ډېرې سجدې به کله راځي چې ډېر منځونه به راځي نو زیات منځونه کوه زیاتې سجدې به راځي. یو رکعت کې 2 سجدې لسو رکعتو کې به 6 سجدې راځي. علماء مسئلہ بیانی محدثین چې مانځه کې وګد قرات لوستل زیات غوړې دي او ګډيري سيزي لوستل کول زیات غوړې. نو میراث د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د پیغمبر میراث دی. بل کسوي چې راينا قوما يقرؤون القرآن من وکړل چلته او خلق ناس او قرآن لوستم. مولانا سے ورته قاری سے قرآن پڑھاو شاگردان دي طالبان ناس دي څوک تفسیر پڑھاوي څوک قاعده پڑھاوي څوک حفظ کوي څوک بخاری پڑھاوي
رأينا قوما يقرؤون القرآن. صحابی رسول ابو ہریرہ فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درد پیغمبر میراث لے گئے.